نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم وقال الله تعالى في مقام آخر للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نن انشاءاللہ بر لوڈ سپیکر لگی دلے آواز کو پتہ نہ لگی. د تصوف کی چکم آخر لفظ دے لفظ فی پاغه باندې زمونږ خبرې روانې وي تیز کا کنه ابل اتوار مونږه د فین مراد فنا فی الله اغسته او دویمه خبر مو سره دا کړې وه چې د فین مراد فقر هم دے یعنی فقیر هم دے. انشاءاللہ نن په فقر باندې خبرې کوو. عام طور باندې زمونږ په معاشره کې لفظ فقر د غریب شخص د پاره استعمالیږي چې خیرمار وي یا د یو وخت د خوراک بندوبست نه وي. دته زموږ په معاشره کې فقیر ویل کېږي. د تصوف په دنیا کې فقیر ډېر لوی مرتبه ده. فقیر ویل کېږي د تصوف په دنیا کې درویش ته بزرگان دین ته ویل کېږي صوفیاء کرامو ته ویل کېږي. او د تصوف کې د فقیر اصطلاحي معنی دام ده چې فقیر هغه شخص ته ویل کېږي چې هغه خپل خودي زایله کی خپل ځان ختم کی او هغه د فنا او د فنا فی الفنا په مقام باندې فائز شي. یعنی مطلب څه دی چې بالکل د خلکو طرف ته د دو اړو التفات نه وي، د دنیا طرف ته د خلکو نه طرف ته د دو اړو نه امید وي او نه څه خیال وي او نه ورسره دړه مینه وي. نو دې ته فقر ویل کېږي چې د الله تعالی
په محبت کې خپل خودي ختم کی او د الله په مینه کې ځان فنا کی او د خلکو نه بیخي توقعات نه ساتي التفات دنیا طرف ته کوي نه آخرت دنیا طرف ته او نه خلکو طرف ته دې ته فقیر ویل کیږي شیخ ابو زرعه طاهر بن ابي الفضل د خپل مشایخونه دا یو حدیث مبارک را نقل کوي چې د حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ نه روایت ده چې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د هر سیز کنجي شته او د جنت کنجي دا د صابرانو فقراو سره محبت کول دي غریبانانو سره محبت کول دي او هغه فقراو سره چې د صبر نډک وي دا د جنت کنجي ده او حضرت رویم رحمت الله تعالی علیہ فرمائی چې تصوف پدری خصلتونو باندې مشتمل دی چې آی کې فقر اختیارول سخاوت کول او اعتراض نزان ساتل دا درې خبرې په تصوف کې ضروری دی وای حضرت جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیہ نا چاته پوښتنه وکړه چې تصوف په څه ته ویل کېږي نو هغې ورته دا خبره وکړه چې د الله نه ما سوا د هر قسم څیز نه ته بېغوره شي حضرت شبلی رحمت الله تعالی علیہ نه د فقر په حق کې چا پوښتنه وکړه چې فقر څه ته ویل کېږي نو هغې مبارک حضرت شبلی رحمت الله تعالی علیہ ورته فرمایل چې د حق نه سوا د چا هم پروا ونه ساتي دې ته فقر ویل کېږي چې د الله تعالی نه سوا د هیڅ څیز پروا نه کوي دې ته فقر ویل کېږي حضرت ابو الحسین النوری رحمت الله تعالی علیہ چې دا یو ډېر لوی هستی تیره شوې ده د خپل نوم احمد بن محمد رحمت الله تعالی علیہ او دا په خراسان کې پاتې کېدو حضرت سیر سقطی رحمت الله تعالی علیہ او حضرت محمد بن علی القاب رحمت الله تعالی علیہ د په صحبت کې به پاتې کېدل او د حضرت جنید بغدادی رحمت الله تعالی علیہ هم عمر او دغه پریبایوم سیر سقطی رحمت الله تعالی علیہ مریدم دیو حضرت ابو الحسین النوری رحمت الله علیہ دنه د فقیر په باره کې تپوسو چې فقیر څه ته ویل کېږي دی ورته جواب ورکوي چې فقیر دا دی چې د مفلسۍ په وخت کې مطمئن تا باندې غریبي رااله تنګدستي در باندې رااله او هغه ټایم کې مطمئن چې الله مې شته او د مال په موجودګۍ کې سخاوت کې دې ته فقیري ویل کېږي هغه حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیہ دغه یو مرید خاص حضرت شفیق بلخی رحمت الله علیہ ناستو یو درویش رالو هغه مو سره کېناستو هغه درویش ته حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیہ ورته فرمایل چې وخت څنګه تیریږي ایو ورته فرمایل چې سه بس چې ملو شي وی خورو او چې ملو نشي صبر کو حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیہ ورته فرمایي چې دا سه خدا خراسان سپیم کوي چې ملو نشي ورته صبر کوي ناستي بس او چې ملو شنو وی خوري حضرت شفیق بلخی رحمت الله تعالی علیہ ته مخ مبارک را واړول چې دا د مرید خاص وي بچي ستاسو څنګه وخت تیریږي حضرت شفیق بلخی رحمت الله تعالی علیہ ورته فرمایل چې ملوشي تقسیم کو تقسیمو وې
او چې میلو نشي نو شکر پې وباسو. وی حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه جلد ورپاسېدو دې مرید ته او په تندي باندې خپل کو بچې اصل فقیري هم دا ده. وی تنگزو بابا رحمت الله علیه به وی هفته پس کور خالی کولو، اعلان به وکړو چې راشئ د چا څه پکار دي زما د کور نه یوسئ. او ها به خلک هم ښه خلک وو. اوس خو د اولیاو منکر دي اکثریت خلک. صوفیا کرام فرمایي چې مخلص فقیر هغه دی چې دی د دولتمندۍ نه پرهیز کوي، دی ترې نه داسې پرهیز کوي چې هسې نه د دغه دولت په وجه زما د فقیرۍ ته څه نقصان ونه رسېږي. وایي څنګه چې دولتمند سړی د فقیرانو نه کناره کش کېږي، سایډ ته کېږي، وایي داسې دا فقیر سړی د دولت نه کناره کش کېږي. حضرت مظفر القرمیسینی رحمت الله تعالی علیه چې دا هم یو ډېره لوی هستي تېره شوې ده د ایران کې د روزه مبارکه د په کوهستان علاقې سره، او دا د خپل وخت ډېر لوی یکتای روزګارو یو ډېر لوی درویش تېر شوی دی. دی فرمایي حضرت مظفر القرمیسینی رحمت الله تعالی علیه چې فقیر هغه دی چې د مخلوق ته هیڅ قسمه حاجت نه پیش کوي، چې بیمار منا جوړه تکلیف کې د ده معامله ټوله خدای سره ډاري کی، بس صرف خدای ته خپل حاجت پیش کوي. او د مبارک فرمایي حضرت مظفر القرمیسینی رحمت الله تعالی علیه چې ما د حضرت ابوبکر المصری رحمت الله تعالی علیه نه پوښتنه وکړه چې دا هم په مصر کې یو ډېر لوی هستي تېره شوې ده. وایي ما د ده نه پوښتنه وکړه چې صاحب فقیري څه ته ویلی کېږي؟ وایي هغې راته یو ډېر عجیبه جواب راکړو چې فقیر دې ته ویلی کېږي چې نه د څه مالک وي په دنیا کې او نه په ده باندې څوک مالک وي، بس د ده ټول هر څه الله سره وي. یعنې فقیر د خدای مخامخ صرف حاجت پیش کوي او د بل چا مخکې حاجت نه پیش کوي. یعنې مطلب د دې څه شو چې فقیر به همیشه د خپل رب په بندګۍ او کې مشغول وي، هر ټایم به په خپل د رب په یاد کې مصروف وي او په خپل رب به دا فقیر پوره بروسه ساتي. داسې بروسه به ساتي چې دغه رب زما حفاظت کوونکی دی، دغه رب زما حاجت پوره کوونکی دی، زه ولې بل چاته حاجت خپل وړاندې کړم. نو دا د فقر تعریفاتو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک هم د فقر په حق کې ډېر ښایسته احادیث مبارک فرمایلی دي چې عین الفقر کې حضرت سیدنا سلطان باهو سے مبارک رحمت الله تعالی علیه د حدیث مبارک را نقل کړي دي چې هغې مبارک فرمایي چې من اراد الدنیا فهو اراد الدنیا ومن اراد العقبه فهو اراد العقبه ومن اراد المولى فهو اراد المولى. وایي څوک چې د دنیا طلب کوي دته به دنیا ملوش. دا د حدیث مبارک دی، سلطان باهو صاحب په عین الفقر کې را نقل کړی دی. او څوک چې آخرت غواړي هغه ته به آخرت ملوش، او څوک چې مولا غواړي هغه ته به خپل مولا ملوش. بل حدیث مبارک را نقل کړی دی چې سیدنا سلطان باهو سے مبارک رحمت الله تعالی علیه په عین الفقر کې دا حدیث مبارک راوستی دی. العشق نار يحرق ما سوى المحبوب. وی عشق یو داسې اور دی چې د محبوب نه ما سوا دی هر څه سوځی لګېږي، که مال دی، که دولت دی، که دنیا ده، که آخرت دی، هر څه دی، دی بس د خپل محبوب په طلب کې دته هېڅ هم نه ښکاري. بل حدیث مبارک را نقل کړی دی، فرمایي چې حضور علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک دی
الفقر فخری فافتخروا علی سائر الانبیاء والمرسلین. فرمایي حضور علیه السلام چې فقر زما فخر دی، زه په خپله فقیرۍ باندې فخر کوم. او بیا فرمایي چې زه په دې خپله فقیرۍ باندې داسې فخر کوم چې علی سائر الانبیاء والمرسلین، په ټولو مرسلینو، په انبیاء کرامو، په مرسلینو باندې زه په دې خپله فقیرۍ فخر کوم چې ماله څنګه الله فقیري راکړې ده، داسې یو نبي ته م الله نه ده ورکړې. بل حدیث مبارک را نقل کړی ده چې حب الفقراء من اخلاق الانبیاء، د فقیرانو سره محبت کول دا د انبیاء کرامو اخلاق دي وي. وبغض الفقراء من اخلاق الفرعون، او دا فقراو سره بغض حسد کول دا د فرعون د اخلاقو نه دي. بل حدیث مبارک سلطان باہو سے مبارک رحمت اللہ علیہ را نقل کړی دی په عین الفقر کې چې فرمای من نظر الی فقیر یسمع کلامه، چا چې فقیر طرف ته یو نظر وکړو او دغه خبرو ته غوږ کېښودو، صرف نوې کتل ورته او دغه خبرو ته یې غوږ کېښودو، یحشره الله تعالی مع الانبیاء والمرسلین. په ورځ د محشر به د دغه فقیر په برکت سره دی به د انبیاء کرامو د مرسلینو سره ولاړي. دون لویه درجه بوله الله ورکي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای چې کله دغه آیات مبارک په ما باندې نازل شو چې واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه، چې دې کې مراد حضور علیه السلام ته خو او د دې کې خطاب حضور علیه السلام ته دی، خو مراد ته نه د هغې مبارک امت ته چې الله تعالی دی آیات مبارک کې فرمایلی دي چې واصبر نفسک، قائم وسات خپل ځان، مع الذین د هغه خلقو سره یدعون ربهم چې خپل رب یادوي، بالعشی بالغداة والعشی، سحر او ماښام، یریدون وجهه او د خپل رب رضا غواړي، ولا تعد عیناک عنهم او د دوی نه خپل سترګې مبارک ما خوا کوه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې دغه آیات مبارک کله په ما باندې نازل شو نو وایي زه خپل کور کې تشریف فرماوم، وایي چې بهر راوتم څه خلک ټولګی ناست دی د الله تعالی په ذکر کې مشغول دي او سرونه ببر دي، ګیري ببري دي او معمولی کپڑے اچولی دي، د ټاټ کپڑے د صوفیا کرامو به اکثر اچولی. و چې کله داسې خلک موقت د آیات مبارک باندې څنګه چې نازل شو، زه بهر ته ووتم نو زه مرالم دغه فقیرانو سره کېناستم، وای ما شکر باسلو چې یا الله ډیر شکر دی چې زما په امت کې د داسې بهترین خلک پیدا کړي دي چې ما ته د حکم وکړو چې دای سره ځان لازم وساته. او دی آیات مبارک کې مخکې خطاب دی چې ای کې حضور علیه السلام ته الله فرمای چې مراد ته امت ته تريد زینت الحیات الدنیا، چې تاسو اراده لرئ د دنیا د ژوند د زینت، ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا، او د هغه چا خبرې مه منئ چې د هغې زړونه زما د ذکر نه غافله شوي دي. واتبع هواه وکان امره فرطا، هغې د خپلو خواهشاتو تابعدار دي، وکان امره فرطا، او د دوی معامله د حد نه تیروتې ده. حضور علیه السلام اراده داسې جوړه شوې وه ځکه چې حضور علیه السلام سره به حضرت خباب رضی الله عنه
حضرت صہیب رضی اللہ عنہ و حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مبارکان به چې کله ناستو نو دغه مشرکین مالدار خلک به د حضور علیه صلات وسلام خواته نه راتلو چې ځکه دا به مالی لحاظ سره کمزور وو دغه صحابه فقیرانو او د الله په نزد خو د هغې ډېرې لوی درجې وي حضور علیه صلات وسلام په خپل زړه مبارک کې یو اراده لرلې وه چې په دې نیت یې لرلې وه چې د مشرکینو مالدار خلکو ته هم د اسلام خیر ورسیږي او دوی هم مسلمانان شي نو چې کله وی دی راځي نو زه به ځان نه د صحابه چې کوم د وجې دی ما سره نه کیني دا به زه ځان نه پاسوم نو دی به ما سره دا مالداره مشرکین کفار به راځي او ما سره به کیني او زه به ورسره خبرې اترې کوم نو دی به ایمان وروړي مسلمانان به شي خو بیا الله تعالی د زړونو مالک ته خبر دی د علیم بذات الصدور دی الله تعالی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته آیات مبارک بل رولېږلو چې ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجهه په سورة الانعام کې دی دا آیات مبارک چې ای محبوبه تاسو ځان نه مه لرې کوئ هغه خلک چې کوم سحر او ماښام د خپل رب په عبادت کې مصروف دي اخو د الله تعالی رضا غواړي ټول نو حضرت سلمان فارسی سے مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم دا حدیث مبارک نقل کړی دی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام اراده داسې وه خو د الله د طرف نه د دغه فقیرانو په حق کې دا آیات مبارک نازل شو چې تاسو به دغه فقیران هیڅ چریم د ځان نه جدا کوئ هغې مبارک فرمایي حضرت سیدنا سلمان فارسی صاحب رضی الله عنه چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په خدمت کې مؤلفة القلوب خلق راله چې زړونه مایل او اسلام طرف ته قریب و چې ای به ایمان وروړي ای کې عینا بن حسن اقرع بن حابس دی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته سوال جواب راولېږلو چې موږ تاسو سره راځو کینو معاذ الله د صحابه کرامو په باره کې هغې داسې نازیبه الفاظ استعمال کړه چې تا سره هغه خلک ناست دي چې هغې نه بدبوی راځي هغې کې حضرت سیدنا سلمان فارسی صاحب رضی الله عنه حضرت ابوذر غفاری رضی الله عنه او نور فقرا صحابه کرام ورته یاد کړه چې د ټاټونو جامې پیوند شو دا جامې به هغې استعمالولې هغه صحابه نو هغه کلکو او غټو جامو کې به چې په هغې باندې خولې راتلې او ډېر وخت په هغې دای په وجود مبارک باندې دا کپړې وي نو هغه کفار حضور علیه الصلاۃ والسلام ته سوال جواب راولېږلو چې تاسو دا ځان نه لرې کوئ نو هلته به موږ تاسو سره کینو هلته د الله د طرف نه حضور علیه الصلاۃ والسلام ته پیغام رالو چې ان اعتدنا للظالمین نارا دا خلک به متکبرین دي او ما دغه ظالمانو د پاره اور اسم تیار کړی دی تاسو ځان نه دا مسکینین دا فقرا دا ځان نه هیڅ چریم هم نه لرې کوئ کله چې دا ان اعتدنا للظالمین نارا دغه د آیات حصه نازله شوه په حضور علیه الصلاۃ والسلام باندې و حضور علیه الصلاۃ والسلام په مسجد نبوي کې ګرځېدل شروع کړه چې کوم ځای کې دي هغه فقیران چې زه ځان سره کینوم نو حضور علیه الصلاۃ والسلام مسجد نبوي کې ګرځېدو دغه مسکینان پیدا کړه چې په اخري صفونو کې ناست وو د الله تعالی په ذکر کې مصروف وو او حضور علیه الصلاۃ والسلام د فقیرانو سره کېناستو ویې فرمایل چې یا الله ستا ډېر شکر دی چې زما د وفات نه مخکې دې ما ته دا حکم وکړو چې زه دې خلکو سره کېنم او هغه فقیرانو ته حضور علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې زما فقیرانو صحابه او تاسو سره زما ژوند دیم دی او تاسو سره زما مرګ هم دی زه په مرګ هم تاسو نه
نه جدا کېږم. جامع البیان کې دا حدیث مبارک را نقل شوی دی. نو فقراو سره د حضور علیه الصلاۃ والسلام بې کچه مینه وه، خو د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا اراده دې دپاره نه وه کړې چې فقیران ځان نه لرې کول، دې دپاره یې کړې وه چې د اسلام دا خیر دی نورو خلکو ته مو رسیږي. حریص علیکم بالمؤمنین، حضور علیه الصلاۃ والسلام د خلکو دپاره ډېر د فلاح حریص و چې دا خلکو ته څنګه خیر ورسیږي، په څنګه طریقه د خلکو ته خیر ورسیږي. نو د حضور علیه الصلاۃ والسلام دا اراده وه. حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د هر څیز چابي شته او د جنت چابي مساکین او فقراو سره محبت کول دي. دا د جنت چابي ده. دارنګې د فقراو په حق کې ډېر احادیث مبارک هم شته دی، خو دې نه مراد دنیاوي فقیران نه دي چې مو تاسو کوم معاشره کې ګڼو. دې نه هغه د تصوف په حق کې په دایره کې چې کومې خبرې مونږ وکړې هغه فقیران مراد دي. زما او ستاسو په معاشره کې فقیر هغه چاته ویل کېږي چې تنګ دسته وي، خیرمار وي او د یو وخت روټۍ یې نه وي، دې ته مو تاسو په معاشره کې فقیر ویل کېږي. حضرت حارثہ بن وهب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې حضور علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک ته چې آیا زه تاسو ته د اهل جنت په باره کې خبر در نه کم چې جنتیان څوک دي؟ آیا زه تاسو ته د جهنمیانو په باره کې خبر در نه کم چې جهنمیان څوک دي؟ نو صحابه ورته فرمایل چې اے د الله رسوله ولې نه خبر راکړئ موږ ته چې جنتیان څوک دي، جهنمیان څوک دي؟ و حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې هر کمزوری او عاجزه چې عاجز طبع انسان وي دا جنتی دی، او هر متکبر سرکش نافرمان او متکبر یعنی لوی کوونکی دا شخص دا جهنمی دی. که دې حدیث مبارک ته تاسو وضو ګورو دغه فقیرانو کې عاجزي او انکساري پرته ده، او دا فقیران د لوی مرتبو خاوندان می او فقیری ګورې دی د الله تعالی نه غوسته د پخپله. دا حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه په مخ کې یو درویش جړل. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله تعالی علیه ورته فرمایل چې ولې جاړي؟ وایي جی ډېره مفلسي مې ده، غریبي مې ده. حضرت ابراهیم بن ادهم رحمت الله علیه ورته فرمایل چې داسې لږې جوړې دا درویشي دې جوړې د مفت واغستې ده ځکه غریبۍ باندې جاړي. نو هغه درویش ورته جواب ورکولی درویشي اغستلی کېږي څه؟ وایي او بالکل اغستلی کېږي، ما د بلخ په بادشاهي اغستې ده دغه درویشي، د بادشاهي تخت مې پرېښودی دی او په دشتو بیابانو په غرونو کې مصروف یم د الله په عبادت کې. دا ګوره د مکې معظمې د خانه کعبې منجورې ما خشاک راغونډومه، حجیانو له لنګر تیارومه، یعنې ښه لوی تخت راته الله را کړو، خو دغه درویشي مې واغستله. زموږ شیخ و مرشد صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه څونه لویه نوکري هغې مبارک پرېښودله، چې کله هغې مبارک نوکري پرېښوده هغې خو په حقیقت کې صحیح سودا کړې وه، دا خو ډېره بهترینه سودا هغې کړې وه الله تعالی سره. خو زما ستا په معاشره کې په هغه وخت کې صاحب مبارک رحمت الله تعالی علیه په باره کې د خلکو عجیبه سوچ او فکر و چې دا نعوذ بالله معاذ الله داسې خبرې ده زموږ ته وس نه راکوي. خو چا ورته لیونۍ ویلې، چا ورته څه لفظ به استعمالولو، چا به څه لفظ استعمالولو، چا به ویلې چې دی به دا ماشومان څنګه ساتي، دا کور به څنګه ساتي. لله الحمد د هغې برکت خو د هغې په موجودګۍ کې هم او د هغې بعد الوفات هم
هغه برکت الحمدلله مونږ ته رارسیږي. هغوی به بیا اکثر فرمایل چې ما باندې به خلکو طعنې لګولې چې د نوکري پرېښوده او د دنیا له لته ورکه دی به څنګه ژوند تېروي. وایي ما ته دې په دې خپل خاندان کې څوک وښیي چې شپږ پیرې د بیت الله شریف دیدار له تللی وي، څوک دې ما ته ده وښیي. بیا به فرمایل چې کله مې توکلي ژوند اختیار کو، فقیري مې واغستله او دنیاوي زندګۍ ته مې لته ورکه، تر هغه وخت نه واله تر آخر عمره پورې ما ځان له چېرته څه وانه غوښتل چې څه مېړه غواړي الله تعالی راته پخپله برابروي. نو دا داسې لویه سودا وه چې سید مبارک رحمت الله تعالی علیه کړې وه. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې مسجد نبوي کې به یو زنانه راتله او په پرده کې به راتله او د مسجد نبوي به جارو کو. بیا فرمایي چې زه شک کې یم چې دا یو سیاه فامه نوجوان به راتلو. فرمایي چې یا به زنانه راتله او یا به یو ځوان راتلو، دا مسجد نبوي به جارو کو. حضور علیه السلام به ورته کتل، سر وضو کې هغه زنانه یا هغه هلک ښکاره نه شو. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې پوښتنه وکړه چې هغه مسجد نبوي چې جارو کولو به هغه شخص نه ښکاري. صحابه کرامو ورته وفرمایل چې ای د الله رسوله اخو انتقال شوی دی، وفات شوی دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک وفرمایل چې وا تاسو زه خبر کړی نه یم چې د جنازې ته زه تللی وی. حضور علیه السلام هماغه وخت پاڅېدو او وی فرمایي ما ته قبر وښیي چې زه لاړ شم د ده په قبر په خپله جنازه وکړم. نو دا د فقراو کار دی. بل حدیث مبارک کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، د حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت دی، د مسلم شریف حدیث مبارک دی چې رب اشعت اغبره، چې ډېر داسې ببر سري شته دی چې سرونه یې ببر وي، په ګیرو به ببر وي. وګوره حضور علیه السلام ګیرې پکې یادې کړي دي، یعنې دا فقیران به د شریعت ظاهري لباس باندې برابر وي. ګورئ د دغه فقیرانو حال به داسې وي چې ګیرې به مي په سر به ببري. مدفوع بالابواب، چې خلک به د دروازو نه منکۍ شړي به. لو اقسم علی الله لابره، او کدی په الله تعالی باندې یو قسم وخوري د الله په نوم باندې چې دا کار دې داسې وشي، نو لابره الله تعالی وایي د دوی دا خوله نه غورځوي، یا به پوره کوي. وایي د داسې فقیرانو په حق کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی دي. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه د جنت په دروازه باندې ولاړم، و چې جنت په دروازه باندې ولاړم او چې کوم جنتیان جنت ته داخلېدل نو هغوی کې اکثریت فقراو وي، او چې کوم خلکو د مالدارۍ او د خوشحالو زندگی په دنیا کې تیره کړې ده هغه به اکثر وی په دغه دروازه باندې د جنت ودرولی شو. او بیا یې فرمایل بیا لاړم د جهنم په دروازې ته، د جهنم دروازې ته چې لاړم هلته ودرېدم نو فرمایل چې اکثریت مې وکتل چې زنانه جهنم ته روانې وي، زنانه جهنم ته روانې وي. د بن اسرائیلو کې یو درویش تیر شوی دی، یو فقیر تیر شوی دی چې د هغه یو بهترین کرامت هم د هغې د دې واقعې نه ما تاسو ته ظاهر کیږي چې حضور علیه السلام یو حدیث مبارک کې فرمایي، د حضرت سیدنا ابو هریره رضی الله تعالی عنہ نه روایت دی، یہ د بخاری شریف او د مسلم شریف حدیث مبارک دی، ډیر اوږد حدیث مبارک دی چې هغه فرمایي چې درې اشخاص او درې ماشومانو په زانګو کې خبرې کړې دي. یو حضرت سیدنا عیسی بن مریم رضی الله تعالی عنها، حضرت عیسی علیه السلام چې د زوی د مریم بیبي دی
رضی الله تعالی عنها او دویم جریج چې دا ډیر عبادت گزاره شخص تیر شوی دی او یو بل ماشوم په بن اسرائیلو کې یاد کړی دی. دغه جریج په باره کې حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې دا ډیر عبادت گزار او په عبادتګاه کې به هر ټیم ناستو. یو ورځ دته خپله مور بیبي راله. مور بیبي ورته آواز وکړو چې جریجه راشه. وایي دی په مانځه باندې ولاړو. وایي جریج ځان سره پړه کې سوچ وکړو چې یو طرف ته الله ته ولاړ یم او بل طرف ته د مور آواز دی څه وکړم. خو یې د پړه کې فیصله وکړه چې زه مونځ جاري وساته. او دا مسله یاده ساتئ چې فرضي مونځ کې د مور په آواز باندې بیا خیر دی آواز مه ورکوه. نفلي مونځ کې نو بیا مونځ مات که د مور په آواز باندې آواز ورکه. کیدای شي چې د نفلي مونځ کولو مور بیبي لاړه همداسې د مونځ مات نه کو. په دویمه ورځ بیا مور بیبي راله. دی هم په هماغه شان په مانځه ولاړو. هغې ورته ډېر اوازونه وکړه خو جریج بیا هم آواز ورله ورنکړو. خپل مونځ یې جاري وساتلو. خو د مور بیبي د خولې نه یو بددعا ورته وخته چې الله تعالی دې تر هغه وخته پورې تاله مرګ رانولي څو پورې چې ته د فاحشې یو زنانه په فتنه کې اچولی شوی دی. بس دا د مور بددعا ورته. مور یې لاړه. دی په خپل عبادت کې مصروف و. په د بن اسرائیلو کې یو ډېره حسین او جمیله زنانه وه چې ډېره بدکرداره وه. هغې چیلنج خلکو ته ورکړو چې دا جوریج خو تاسو ډېر پاک دامن او ډېر عبادت ګزارې ګڼئ خو زه به دی دوکه کومه. دی به زه ځان طرف ته مایله کومه. دا زنانه راله. جریج صاحب رحمت الله تعالی علیه په خپل عبادت کې مصروف. دی ډېر ناز و اداګانې جریج صاحب رحمت الله تعالی علیه ته وکړې خو جریج صاحب په خپل عبادت کې مصروف و. هیڅ التفات توجه یې ورته ونه کړه. دغه عبادتګاه سره یو شپونکی اوسېدو. دې زنانه سوچ وکړو چې راځه د شپونکي سره تعلق جوړ کا او د ده په ذریعه به دا جوریج ګمراه کړي. دې شپونکي سره ناجایزه تعلق دې زنانه جوړ کړه تر دې حده پورې چې دغه شپونکي نه دغه زنانه حامله شوه او الزام یې په جوریج صاحب باندې ولګولو. دغه بدکاري زنانه په جوریج صاحب باندې الزام ولګولو چې زه کومه امیدواره شوی یم دا د جوریج صاحب نه یم. خلک را لګي شو. د جوریج صاحب عبادتګاه ټوله روانه کا. جوریج صاحب ډېره بې عزتي شوه. جوریج صاحب رحمت الله تعالی علیه خلکو ته ویل چې مسله څه ده چې تاسو ما سره داسې ظلم کوئ. حضرت جریج صاحب رحمت الله تعالی علیه ته خلکو ویل چې ته زنا کړې ده او د هغې د وجې یو زنانه حامله شوې ده. حضرت جریج صاحب رحمت الله تعالی علیه فرمایل چې ماشوم پیدا شوی دی. وایي او پیدا شوی دی. وایي کم دی مال یې راولی. هغه ماشوم خلکو غیږ کې روړو حضرت جریج صاحب رحمت الله تعالی علیه ته. حضرت جریج صاحب رحمت الله تعالی علیه مونځ ادا کو او د نه بعد دعا وکړه او خپله ګوته مبارکه راواغستله او د دغه ماشوم داسې په خېټه کې کېښوده. وی فرمایل ای بچوړیه ووایه ستا پلار څوک دی؟ ستا پلار څوک دی؟ وایي هغه ماشوم چې د خبرو قابل نو. د حضرت جریج صاحب رحمت الله تعالی علیه په ګوته ایښودو سره وایي هغه ګویا شو چې زما پلار فلانکې شپونکی دی. کله چې دغه خبره د ماشوم خلکو واورېده د بني اسرائیل ډېر خفه شول. جریج صاحب رحمت الله تعالی علیه نه معافي وغوسته
د هغه لاسونه یې ښکل کړه. حضور علیه السلام فرمایي ګوره د هغه لاسونه یې ښکل کړه او معافي ترې نه وغوسته او دوباره السرینو یې ورته عبادتګاه جوړه کړه. او جریج صاحب رحمت الله تعالی علیه ته بن اسرائیلو دا درخواست وکړو چې دا عبادتګاه خو کچه ده که ستا خوښه دا ټوله به موږ د سرو زرو درله جوړه کړو. هغه د بن اسرائیلو یو لوی فقیر و هغه دنیا نه وه خوښه کړې. موږ مخکې هم د فقیر په تعریف کې دا وویلې چې فقیر هغه دی چې د دنیا طرف ته التفات نه وي د خپله خودي ختمه کړې وي او د الله په مینه کې د فنا شوی وي. دا د فقیر تعریف دی. نو ماغه شان زړه د کچا عبادتګاه د حضرت جریج صاحب رحمت الله تعالی علیه د پاره جوړه شوه. دا خو د بن اسرائیلو د یو فقیر واقعه وه چې دا د بن اسرائیلو کې یو ډېر لوی فقیر تیر شوی دی. دارنګې په حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه باندې هم یو بهتان لګېدلی و چې په دې دهلي کې یو بدکاره زنانه وه هغې په قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله تعالی علیه باندې الزام ولګولو چې د دهلي بادشاه د قطب الدین صاحب ډېر منونکی و او هغې ته چا رشوت ورکړو دې زنانه ته چې د ده خو د بادشاه په مخ کې ډېر زیات عزت دی او دغه عزت بس ستا په وجه ختمیږي چې ته چا سره بدکاري وکړه او راشه بادشاه ته فریاد وکړه چې زه د قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله علیه نه حامله شوې یم. هماغه شانې دې زنانه وکړه چې حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله تعالی علیه په یو باغ کې د بادشاه سره روانو چې دا زنانه په منډه منډه راله او بادشاه ته فریادونه شروع کړو چې غرقه شوم تباه شوم او ما سره ډېر ظلم شوی دی چې ما سره به انصاف وشي او که به ونه شي او ما سره بدکاري شوې ده او زما سزا زما د مجرم ته به سزا ورکړی شي او که به ورنه کړی شي. بادشاه ورته وایي چې څه چل شوی دی تا سره؟ وایي ما سره بدکاري شوې ده. نو چا د سره کړې ده؟ نو حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله تعالی علیه باندې ګوته کېښوده چې ده را سره کړې. نو حضرت قطب الدین بختیار کاکی صاحب رحمت الله تعالی علیه چې دا خبره واورېده دې مبارک په سترګو کې اوښکې راغلې چې دا زما څه واورېده او زر خپل شیخ و مرشد خواجه هند عطای رسول خواجه غریب نواز رحمت الله تعالی علیه طرف ته مخ کو چې صاحب زه خو تا رالیږلی یم دهلي ته د دین اسلام د خدمت دپاره او ما سره ګوره دا واقع وشوه. حضرت خواجه غریب نواز رحمت الله تعالی علیه ته دا خبره منکشف شوه. هغې مبارک دهلي ته تشریف راوړو او بل مرید خاص ته وفرمایل چې ولې ته غمګین یې څه چل شوی دی؟ نو حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے مبارک رحمت الله علیه ورته وفرمایل چې د دې زنانه د لاسه زه غمګین یم. وی ولې؟ وایي دا زنانه امیدواره ده او دی په ما باندې دغه الزام لګولی دی چې دا بدکاري تا ما سره کړې ده. دې وخت کې حضرت خواجه هند عطای رسول نائب رسول خواجه غریب نواز رحمت الله تعالی علیه وړاندې شو او دغه زنانه ته وفرمایي چې را مخکې شه او د هغې په بطن باندې خپله ګوته مبارکې کېښوده او په دغه الفاظو کې خواجه صاحب رحمت الله علیه ګویا شو چې ای د مور په خېټه کې ماشومه ته ووایه ته د چا د امتیازونه پیدا شوې؟ وایي هغه ماشوم د مور د خېټه نه آواز ورکوي چې د فلانکي شخص د امتیازونه پیدا یم زما مور هغه سره بدکاري کړې ده. وایي دا خبره بادشاه هم واورېده او بادشاه سره چې څونه په دربار کې خلک موجود وو هغه هم واورېده. نو د فقیرانو بیا داسې بادشاهي وي. فقیرانو دا بادشاهي اولیاء نیکان پاکان دی دا فقر په خپله د الله نه غوستی دی. ګورئ دی باندې که دا تنګدستي وي نو دا په خپله د الله نه غوستی ده.
او یو آیت مبارک ته په قرآن عظیم الشان کې په 3 پاره کې چې للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض چې بشکه د خیراتونه د هغه فقراو د پاره دي چې احصروا في سبيل الله چې بند کړی شوي دي د الله په لاره کې چې هغه خپل ځان د الله تعالی په لاره کې وقف کړی دی لا يستطيعون ضربا في الارض چې هغه طاقت نه لري چې د مزدورۍ د پاره سفر وکړي يحسبهم الجاهل اغنياء او ګمان کوي په دوی باندې ناواقف خلق بے خبره خلق اغنیا د مالدارۍ دغه فقیران معنی خلق ولی د مالدارۍ ګمان کوي من التعفف د وجه د سوال نه کولو تعرفهم بسیماهم تاسو به دغه فقیران پیژنئ په مخونو سره لا يسألون الناس الحافا دغه فقیران اولیاء نیکان پاکان خلق چانا په چمټ کر په ان خطو سره سوال نه کوي چې چا پورې کلک ان خلی ان حاف لکیږي ان خلیدو ته وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم او څه چې تاسو د الله په لاره کې مال لګوي خرج کوي هغه باندې الله تعالی عالم دی دغه آیات مبارک د اصحاب الصفه په حق کې نازل شوی دی دغه آیات مبارک چې هغه صحاب صفه هغه صحابه چې دای ټول زندگی د حضور علیه الصلاۃ والسلام سره ځان ملنګ کړو هغه ځای ته دی الله تعالی تاسو سره زما بیا بیا بوزي اوس مسجد نبوي کې هغه ځای شته چې مسجد نبوي کې هغه ځای لګ ته مسجد نبوي د ځمکې نه اوچت دی لونته چې پته لګي دغه صحابه د اویاو نه کم شوي نو او د 400 زیات شوي نو د دې ترمنځ تعداد او دا صحابه به هر ټیم حضور علیه الصلاۃ والسلام کور مبارک سره ناستو د حضور علیه الصلاۃ والسلام نه به زده کړه کوله هغه به یادوله او علما د تصوف اشتقاق د صوفه نه هم کوي چې دغه صوفیاء کرام هغه صوفیا دي چې دا د اصحاب صوفه په طریقه باندې روان دي څنګه چې اصحاب صوفه فقر خوښ کو خپل مور خپل پلار خپل هر څه پرې خود او خپل قوم ولا حضور علیه الصلاۃ والسلام سره ډیر شول نو وای دی فقر خوښ کو نو د دې په زمن کې د اولیاء ته کو کتلې شنو ما غشان دغه اولیاء دنیا ته الله تور کو دیم فقر خوښ کړي دي نو ځکه ډیر صوفیا کرام د تصوف لفظ د اصحاب الصفه نه غني چې دا د اصحاب الصفه خلق را روان دي او حضرت شیخ ابو بکر بن اسحاق بخاری رحمت الله تعالی علیہ ایقاظ الهم فی شرح الحکم دی کی فرمائی چې انما سموا صوفیة القرب اوصافهم من اوصاف اهل الصفه وی صوفیاء کرام ته ولی صوفی ویل کیږي چې ځکه ډیر عادتونه او ډیر صفاتونه د اصحاب صفه چې کومون او بټول د صوفیاء کرام کې موجود دي وي الذين كانوا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دا اصحاب صفه ها خلق دي چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام په وخت کې موجود وو نو د اصحاب صفه په صفاتو کې نن سبا کو ګورو موتاسونو مشایخ حکم راضي سونا مشایخ حق چې ناس دي علماء حق دي مبلغین چې کوم حق دي طالبان د حق دي خادمان د دین حق دي دا ټول په دې کې شامل دي ګوره چې دې خلکو په دنیاوي په دینی کارونو کې ځان مشغول کړي دي په صحیح مانو کې او د غټلو فرصت دی خلکو ته نه ملاويږي او تاسو کو کتلیم ویم دغه خلک دغه مشایخ حق علماء حق دي که طالبان د حق دي که د دین اسلام دي
هماغه شان د اصحاب صفه په شان د خپل د عزت په وجه چا نه سوال نه کوي. ګورئ د خپل د عزت په وجه چا نه سوال نه کوي او د خپل فقر هم د خلکو نه پټوي، چاته د خپل زړه حال هم نشي ویلی. او نو د هغې د وجې دا صوفیه کرامو دغه مشایخ خلکو په ګمان کوي چې دا ډېر مالدار دي، په سپینه جامه په سپین پټکو او د دوی هغه ښایسته صورت باندې خلک دا ګمان کوي چې دا ډېر خوشحاله خودي د ټولو نه، خو دا ډېر مالدار دي او ډېر مال حال لحاظ سره برابر دي، خو په حقیقت کې دغه حال الله تعالی ته معلوم دی. نو دغه صوفیه کرام هم په دغه ضمن کې راځي. ګوره دا کم په فقراو په حق کې چې دغه آیات مبارک نازل شوی دی. نو د فقیر په باره کې به انشاءالله را روان اتوار ته نه انشاءالله بل اتوار ته که ژوند و خیر نور خبرې هم کوو چې کامل فقیر څنګه وي، د فقیرانو علامی څنګه دي، پای کې به انشاءالله خبرې کوو. فقیری ویل کېږي چې ته د فقیرانو خصلت څنګه وي، اب انشاءالله د حضرت سیدنا سلطان باهو صاحب رحمت الله تعالی علیه نا داغی کتاب مبارک ته انشاءالله داغی خبرې کوو. خو فقیر تاسو دا ځان سره یاد وساتئ چې په تصوف کې دا درویش ته ویل کېږي، صوفي ته ویل کېږي، بزرګ ته ویل کېږي، او فقیر هغه وي چې د حق نه سوا د چا پروا نه کوي. فقیر هغه وي چې د په غریبۍ کې مطمئن وي او د مال په موجودګۍ کې د بیا سخاوت کوي. دا صوفیه کرامو د فقیر تعریفات کړي دي. انشاءالله را روان اتوار ته به د فی د قاف د ی او د ری انشاءالله د دې مختصره لغونتې پکې به هم خبرې کوو. درود شریف وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعترته بعدد كل معلوم لك صلاة وسلام.